محرم کې تور لباس اچول دا جایز دی او که ناجایز دی؟ یو خبره یاد ساتئ، لباس کی شریعت طرف نه پابندی شته، خو هغه پابندی دا ده چې نارینه سړی به د زنانو لباس نه اچوي، زنانه به د نارینهو لباس نه اچوي. یو مدا خبره ذهن کې. دویم لباس داسې نه وي چې هغه کفارو سره مشابه وي، چې هغه یو خاص علامت ښکاري چې دا د فلانکي فرقې والا دی، یا یهودي دی یا عیسائی دی یا هندو دی. دین علاوه رنگ اعتبار سره شریعت کې سپینې کپڑے اچول هم جایز دي، تورې اچول هم جایز دي، هغه کې هیڅ پابندي نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم سپینې کپڑے خوښي کړي، دیو چې موږ چې سپینې کپڑے اچول د سنت عمل دی. نور جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل باندې تور پټکي والے دی. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مکه فتح کړه، مکه ته داخل شو په دې حالت کې چې سر باندې تور عمامه و. اور حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پټکي تور رنگ سره رنگ کړي او غابي په سره ور. خو اوس به خدادا چې محرم کې تور لباس اچول جایز نه دي د یسو وجوهات وجنه. ولی تور لباس اهل تشیع دې د باره چې د غم اظهار کوي، نو محرم کې موږ د باره پکار نه چې موږ تور لباس واچو. دویم دا چې تور لباس اچول د غوی مذهبي شعار ګرځېدلی دی، خاص کر محرم کې ندیو چې نه موږ د باره جایز نه دی چې موږ محرم کې تور لباس واچو، تور لباس استعمال. اور کا قرآن کی تاسو وګورئ سرابیلهم من قطران، سورہ ابراہیم آیت نمبر 50 کې الله رب العزت د جهنميانو حالاتو تذکرہ کوي. سرابیلهم د دیو لباس، د دیو قمیص، د دیو کرتا من قطران دا به د ترکولو نه جوړ وي. او تاسو ته پته دی چې ترکول څومره ګرم دی. تاسو جون جولای اگست کې په روډ باندې بغیر چپړې خپې نشي کېدای. وی الله رب العزت جهنميانو ته د ترکولو لباس واچي. او دا عربو کې یو قسم ته اوخه د پاره یا اوخ د پاره به علاج د څه کول شي غبنه کله خارخ شي نه دا قطران دی ورمنی ولګول د ترکول هغه سره به بدن نه خارخ ختم شو نه دا به تور علاج د استعمالول. چونکه عربو دا قطران پیشندون دیو جن قرآن دا الفاظ استعمال کو سرابیلو من قطران دیو به کم لباسی دا به ترکول نه جوړ. اور بل روایت کې راغلی د مسلم شریف روایت دی چې کومه خزه مړو باندې ژړا کوي نوحه کوي خپل گریوان شلي اور دای ته مرلو په دې حالت کې چې دی توبه ویني استا وی قیامت ورځ به الله رب عزت جهنم کې دې تدول لباس واچي، یو لباس ته خرخ ولا اور بل لباس ته ترکول ولا او به الله رب عزت جهنم ته واچي. دومره سخت وعید ورمانه راغلی. او حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د قطران نه مراد تانبه ده، الله رب العزت په دې جهنميانو ته د تانبه ولا لباس واچي. ندیو جن سرابیلهم من قطران او کتر کولو ته وګوري تر کولو رنگ تور خبره دینه دای استدلال کو چې تورې کپڑے چول جایز نه دي، دا خبره ټیک نه ده. ما دوی چې موږ کتورې کپڑے منی کوند دیو چې منی کو چې د اهل تشیع سره مشابهت را نشي، د فرقه باطله سره ستا مشابهت را نشي. سپینې کپڑے رسول الله صلی الله علیه وسلم خو کړي سپینې اچو کړه. او بل عجیب خبره هم د اهل تشیع خپل کتابونو کې دالي کلی شوی دي لکه بحار الانوار اور یو بل کتاب دی من لا يحضره الفقيه اور یو بل کتاب دی الخصال. هغه دروړو کې لیکلي دي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي چې لا تلبسوا السواد، چې تاسو تورې کپڑے ما اچوي فانه من لباس فرعون، دا د فرعون لباس دی. تاسو خپل کتابونو نه دا معنا نه تاسو نه پته نشته. دا موږ لپاره دلیل نه دی، غي کتابونه موږ لپاره دلیل نه دي، ولی غي ټول کتابونه دروغ نه ډک دي. هغه لپاره خو دلیل دی، کنه تا لپاره دلیل دی، تا د خپل کتاب پته هم نشته. ندیو جن محرم کې تور لباس چول دین ځان ستر پکار.
ولی هغه خلکو سره مشابهت راځي من تشبه بقوم فهو منهم دا هغه حدیث په روشنی کې سخت وعید دی موږ د هغه لباس چول پکار دي چې کوم شریعت ته اقرب وي شریعت ته نږدې وي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه لباس چولې دغه ټوپې څنګه و دغه امامه پټکې څنګه غ نور لباس څنګه دینه ځان خبرول پکار دي او موږ ته بد قسمتي پته نشته زه د څه الفاظ سره تعبیر کوم ما ته پته ده ما زما مسلمانان ډیر مرتدا پته نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه لباس استعمال کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس رنگ څنګه او کومه کپڑے به ډېری خوښولې کم کم رنگ پټکې استعمال کړي کم کم موکو کې استعمال کړي افسوس د دیو جنا زما درخواست تاسو ته ده چې تاسو ژوندۍ سنت ته نږدې شي سپینې کپړو اهتمام کوئ یو سړی دغه مزدور دی ډیوټي کې کار سپینې کپړې ساتلې نشي خیر د کار وخت کې یو بل رنگ کپڑے اچو عام زندگی کې سنت ته بهترین کم سپینې کپړې دي دغه کوشش کوئ